بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی دویم قسم د اسم متمکن یا د اسم معرب د اعراب په اقسامو کې ان یکون الرفع بالضمه هغه دادی چې رفع به د دې په ضمې سره والنصب والجر بالکسرة او نصب او جر دواړه په کسرې سره، یعنی په حالت رفعی کې با علامت د رفع د ضموي او په حالت نسبی او جری دواړو کې با علامت د نصب هم او علامت د جر هم دا کسروي. ويختص او دا قسم اعراب خاص کولی شي بجمع المؤنث السالم په جمع مؤنث سالم پوری. تقول تبوي هن مسلمات رأيت مسلمات مررت بمسلمات. په دې ځای کې مسلماتون دا خبر دی او خبر د مرفوعات نه په دې وجه باندې دلته کې مسلماتون باندې ضمه راغلی ده، ځکه دا ضمه په جمع مؤنث سالم کې علامت د رفع دی. رأيت مسلماتن کې مسلماتن مفعول به دی او مفعول به منصوب وی او دلته دا منصوب دی په کسرې سره، ځکه په جمع مؤنث سالم کې حالت نسبی دا تابع وي د حالت جری، یعنی د دې علامت نصب هم کسره دی. ومررت بمسلماتن په دې ځای کې با حرف جر دی، مسلماتن مجرور دی او جر د دې په کسرې سره دی. جمع مؤنث سالم دا فرع ده او د دې لپاره اصل چې دی هغه جمع مذکر سالم ده. په جمع مذکر سالم کې هم په حالت رفعی کې و ما قبل ضمه راځي او په حالت نسبی او جری دواړو کې یا ما قبل مکسور راځي. مطلب د دې خبرې داسې دی چې په جمع مذکر سالم کې هم حالت نسبی دا تابع وی د حالت جری. اوس هر کله چې جمع مذکر سالم دا اصل ده او په دې کې حالت نسبی تابع دی د حالت جری، نو د دې جمع مذکر سالم چې کوم فرع ده یعنی جمع مؤنث سالم په هغه کې هم حالت نسبی دا تابع کو د حالت جری دې لپاره چې د فرع او د اصل په خپل منځ کې مطابقت راشي. اوس دې ځای کې یو سوال دی او هغه دا دی چې جمع مؤنث سالم دا فرع ده او جمع مذکر سالم دا اصل دی، او اصل چې دی نو هغې ته اعراب بالحرف ورکړی شوی دی. په جمع مذکر سالم کې اعراب راځي په و سره مسلمون ویل کېږي او راضی په یا سره مسلمین ویل کېږي. نو مطلب دا چې په هغې کې اعراب بالحرف دی، نو هر کله چې په اصل کې اعراب بالحرف دی نو په فرع کې هم اعراب بالحرف پکارو. نو جمع مؤنث سالم چې دا په دې کې اعراب بالحرکت ولې راغی؟ نو جواب د دې نه داسې دی چې دا جمع مؤنث سالم چې دا نو په دې کې دا صلاحیت نشته چې دا اعراب بالحرف قبول کی. په دې وجه باندې د مجبورۍ په وجه دې ته اعراب بالحرکت ورکړی شو. دلته یو بل سوال دی، هغه دا چې مرفوعات، منصوبات، مجرورات، کوکبات او صافنات دا ټولی چې دی نو دا جمع مذکر دی، ځکه مرفوعات جمع د مرفوع ده مذکر دی، منصوبات جمع د منصوب ده مذکر دی، مجرورات جمع د مجرور ده مذکر دی، کوکبات جمع د کوکب ده مذکر دی، او صافنات جمع د صافن ده مذکر دی. نو د دې اعراب دا ولې د جمع مؤنث سالم پشان دی؟ نو جواب د دې نه دا دی چې دا اگر چې معنن د مذکر جمع ده
لیکن په لفظ کې دا په الف تا سره جمع شوی دا او د جمع مؤنث سالم اصطلاحي تعریف هم دا دی چې د دې په آخر کې الف تا راغلی وي او د الف تا د راتلو په وجه باندې دا جمع ګرځېدي. لہذا مرفوعات منصوبات مجرورات کوکبات او ساکنات دا معنوي طور خو مذکر دی د مذکر جمع ده لیکن لفظی طور او اصطلاحی طور باندې دا جمع مؤنث سالم ده او د دې اعراب هم هغه دی کوم چې د جمع مؤنث سالم دی. د دې عبارت ترکیب داسې دی الثانی دا مبتدا دی ان مصدریه ناسبه دی یکون فعل ناقص دی الرفع دا معطوف علیه دی بالضمه جار مجرور په اعتبار د متعلق ثابتا سره معطوف علیه و عاطفه النصب معطوف اول په الرفع باندې و عاطفه دی الجر معطوف ثانی دی فالرفع باندې بالکسرت دا جار مجرور په اعتبار د متعلق ثابتان سره معطوف اول شو په بالضمه باندې الرفع معطوف علیه د دواړو معطوف سره دا اسم شو د فعل ناقص او بالضمه معطوف علیه سره د معطوف نه خبر شو د فعل ناقص. فعل ناقص د خپل اسم او خبر سره جمله په تعویل د مفرد سره دا خبر شو مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه شو. و دا عاطفه دی یا استینافیه دی یختص فعل مجهول دی پدې کې هو ضمیر دی هغه نائب فاعل دی بجمع المؤنث السالم جار مجرور متعلق د یختص فعل مجهول د نائب فاعل او متعلق سره د جمله فعلیه خبریه شو.